السلام علیکم کتونکو څنګه یې خیر ټیک ټاک چرته مې آباد اوسئ خوشحاله اوسئ او الله مو په ژوند کې خیر او زیات نه زیات راوله نن د ستاسو مخ په وړاندې د راتلو دوه مقصده دي هغه دوه مقصده لومبی خو به د نازي اقبال په حواله باندې یو څو خبرې کوم او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو په دې موجوده زموږ معاشرتي مسایل چې کوم دي چې په هغې کې غټه مسله څه کومه ګڼم په هغې یوه خبره کول دي نازي اقبال په حواله به دا ووایم چې دا ځان ته چې هنرمند وایي دا سندرغاړي چې کوم دی نو دی پاکستان کې دلته کې دغه د سندرو لوبې شروع کړي او د پاکستان خلکو دوی له عزت ورکو د دوی د سندرو له عزت ورکو تر دې حد ته راورسول چې نن دنیا پیژني چې دا نازي اقبال ده څوک ته جي نازي اقبال ده ها نن صرف د غیر ملکی د نېشنلټي د پاره نېشنلټي بوم د متناخ کې یو ته ملاو شي ځکه چې خپل د پناهګزین پیسې تللی دي پناه د اغستو د پاره د پاکستان سپینه لمنه داغ راکاږي د پاکستان هغه عزت هغوی ته ورکړی د دې مقام شوي چې تا ته کم از کم پناه میلاوه شو که ته چېرته نازي اقبال دې قام دې پاکستاني قام جوړه کړې نه وي نو تا ته خو پناه په خپل کور کې هم نه میلاوې ده او که تا ته یاد نو داسې سره شوي هم ده په کور کې هم ته په پناه کې نه وي خو تېښته دې کړې ده د خپل د کورنۍ مسایلو نه د تېښته کړې ده د غدلونو د مسلونو د تېښته کړې ده دنیا ته پته لګېدلې ده چې تا پتا څه تېر شول چا در سره وکړل د خپل د کور خلکو در سره وکړل ولې چې نمک حرامه او احسان فراموشه خلک نو ځکه په کور کې هم نمک حرامي ښکاري ته نن څه وایې چې پاکستان کې امن نشه ټول عمر دې په دې پاکستان کې ګډا وکړه ټول عمر وګډې دي ته نن وایي چې په پاکستان کې امن نشته په پاکستان کې چې کوم دی نو تا ته ستا خاوند ته نېشنلټي نه میلاوي نو ولې ورکي پاکستانی دی پناهګزین دی مهاجر دی هغه دغه مهاجر کارت جوړ کړي نو ژوند دي تیری پاکستانی کارت هغه تعالی نه دی هغه مهاجر دی اساس دلته په تعالی کارت جوړ کړي شرط چې تاسو پناه غوښتلې چې دومره ته دا چا خبره ده نو د خاوند خپل ملک ته بوزي کنه کابل ته دی بوزي قندهار ته دی بوزي افغانستان ته ولې نه ځي خلک خو د دې نه زیاته خبره توده ده لاړه شالته لک خو افسوس دی چې تر څو چې تاسو خپل ځان بربند نه کړئ نو تاسو ته پناه چرته ملېږي تاسو په شان داسې یو څو نور هم داسې تللی دي او دغه پناهګانې اخلي بیا ټول عمر د چا خبره چې په پاکستان کې دلته اخري اوس کې او دغه نمک حرامه نمک حلاله چې کوم دي دا نمک حرام هلته لاړ شي او د دې ملک سپکه وي سپکم په دې وي چې هغوی د سپکه او خوښه ده او د هغې سپکوالي باندې هغوی دوی ته چې کوم دی نو د چا خبره خیراتونه ورکړي د افسوس خبره ده شرم پکار دی تعالی او شرم پکار دی هغه پښتنو چې هغه په پاکستان کې پاتې کیږي او ستا سندرو ته وګوري یا ستا سندرې واوري یا ستا په سندرو باندې کمنټس وکړي هغوی له شرم پکار دی چې دا نمک حرامه خلک چې کوم دی دوی په پاکستان کې راشي ټول ژوند دلته تیر کی یو خوري اوس کی دا چا خبره ده چې کله خشي سربشي سربا بس دا بیا خو پاکستان بیکار ده هغه پنجابیانو ملک ته بیا خو چې سي پړه راځي هغه نو ډېر د افسوس سره دا خبرې کړې دي او وس مې نه رسي چې یو شخص یو تمبو ما خو بس مجبور یم ډېر لري ما او بس آینه ورته خېمه چې په کم تالی کې خوري په هغې کې لاړې متوکه دې تالی نن ته دې ته رسولي احسان فراموشي نه ده پکار نن کتن نازي اقبال کنه چې خلک نازي اقبال نو ټول عمر دی پاکستانی قوم ته ګډه شوی او دوی د باندې پیسې داسې لوټ کړي دي نو نن ځکه ته نازي اقبال د دې قام سپکه مو وایا او تعالی شرم پکار دی د دې قام سپکه او وینا ده پاره صحیح شته نېشنلټي خلک کم ته ولې بدوي غواړه خیرات چې چرته نه غواړي دلته د کوم تاسو دغه مهاجر وای کنه یو نه جبل د مهاجرو څه مثال وي کډوال دلته نه جوال ته بخول ساده بخبل خبره کړی ده چې چرته خال تشپا نو تاسو خو د شپې خلک تاسو د روز سره او د زې سره د زمکه سره د کور سره د چا دی وسه تاسو چا په کور کې وخت تیر کړئ تاسو د هم احسان من نه یې نو دې ملک په تاسو ټول ور پړ دی خېدي ټول عمر د
امن او خوشحالي را کړې ده. خو افسوس دی دومره غیرت دی کوي چې خپل ملک ته تللی نه بیا به ما زه ښه ده چې خپل ملک ته خو په سپک نظر ونه کتل. خو افسوس دی چې هغې ته هم په سپک نظر ګورئ. تاسو کابل قندهار افغانستان په شرمونو شرمو لاړ شل د غیرتیانو خپل ته استوګنه وکړئ که ملک خو نه دی د هغې نه خو تېښته کوئ. ډېره دویمه خبره موجوده چې کوم حالات زه ګورم موجوده چې کوم سیاسي معاملات په کراچي پاکستان کې ګورم نو په یوه خبره باندې چې کوم دی نو رسېدلی ما هغه دا ده چې موږ کې هر دویم کس د یوې پارټۍ سره منسلک دی منصوب دی د یوې پارټۍ نه ځان منصوب کړی دی. ښه خبره ده سیاست کول پکار دي د پارټو په مختلفو پارټو کې چې کوم دی نو هغه هېڅ نه کېږي دا خو څه مسله جمهوریت دی. خو بده خبره په دغه ځای کې ده چې زمونږ نه د پارټو منشورونو شعور ختم کړی نو وینا هغه حق ختم کړی. کچر یو عالم دین زما د پارټي په باره کې یو ښه خبرو کوي نو ما تېنه د وخت پیغمبر جوړ کړی. کچر یو عالم دین زما د مخالف پارټۍ سره چې کوم دی نو د هغه خبرو کې د هغه څه ملاقاتونو کې نو ما د هغې نه بیا یو غټ یهودي کاپره پته چې څه جوړ کړي. دغه حال په سیاسي لیول دی دغه حال په ثقافتي لیول دغه حال په کلتوري لیول دی په هر لیول باندې موږ چې کوم دی نو خوښه ناخوښه خپل د پارټۍ په دغه باندې کوو. لکه زه حیران یم په دومره عمر کې به ستاسو د دې پارټو د چارواکي چېرته غلطي نه کړي چېرته به دروغ نه ویلي چېرته به غلط کار نه کړی. تاسو همیشه د هغې دفاع ولې کوئ؟ ایمان مو چېرته دی؟ خدای رسول پیژنئ؟ لمونځ کوئ؟ لمونځ تاسو څه وایي؟ شریعت تاسو څه وایي؟ که ښه دي او که بد دي بس د خپلې پارټۍ د مشر چې کوم دی بس د هغه ښه وایه نو نور دې په تندر رسولېږي. داسې نه ده د ټولو لومبې شعور پکار دی. هر هغه دا یو ښه خبره فضل الرحمن هم کولی شي زرداري هم کولی شي نواز شریف هم کولی شي عمران خان هم کولی شي. یو بده خبره بد کار په دې ټولو کې یو قسم کولی شي. خو موږ کې دومره شعور چېرته موږ کې دومره جرت چېرته چې موږ د خپل د پارټۍ د مشرانو غلطو پالیسو ذکر وکړو او چې کوم کې موږ هغه د پارټۍ نمبر ته کړی او په هغه باندې لان تان کوي. تاسو د پارټۍ د منشور تاسو کې چاته منشور پته ده د خپل د پارټۍ تاسو خو څه نه خبر ظالمانو خدای له باندې ځئ خدای ته باندې مخامخ کېږي او بیا خپل هغه خبره ته حق ویل چې هغه خبره صرف د چا دفاع وي د چا د مفاداتو دفاع وي د چا خبر ده چې د مال او اسباب او د جایدادونو دفاع وي. که دومره دفاع مو چېرته ځان نه کوله زما غریب نادانه قامه نن به تاسو داسې وایي په دې 80 او یا کالو کې موکل رانغی نو که رانغی کله به راځي چېرته خو پکار ده که نه چېرته خو د شعور خبره پکار ده چېرته خو د نور قانونو ته مو ګورئ. خو داسې نه ده موږ د پارټو غلامان یو موږ غلامي کارکنان یو موږ نظریه نام و نام نهاد ده په چا کې نظریه څه ته وایي نظریه دې ته وایي که زما نظریه ده چې دا کار داسې پکار دی زه په دې باندې عمل کوم او هغه کار خلافت که زما د پارټۍ خلک وکړي چې پکار زول سبا پرتوګ نه جوړم زه د هغې خلافت وکړم چې دا مشر غلط وایي دا کار داسې پکار دا داسې ښه و نه به موږ کې نظریه شته په موږ کې د شعور هم سخت کمی دی او موږ په باقاعده توګه ذهني غلام یو. وایه ولې که زمونږ د پارټۍ لیډر چې کوم دی مشر هغه ایجډ وي لکه عمر کې زیات وي د 50 نه نو موږ څه وایو دا خو د چا خبره چې تجربه کار سیاستدان دوراندیش سیاستدان پلان کې 500 پر پړې ورته ولګو او کچري د هغه زوی په موږ مسلط شي نو بیا څه پرتو جوړو نو جوان نسل د ځوان فکر مشر د ځوانو جذبو سیاستدان بیا زما خدایا او د عقل به چېرته راځي د عقل د کم ګډوري نوم دی دا ګډوري مو چېرته لیدلی خدای رسول ته وګورئ لږ د عقل خبرې شروع کړئ لږ په دې خلکو پسې د دوی د نظریاتو په
تناظر کې منډې مه وهئ لږ خپله نظریه ژوندی کړئ لږ د ځان وپېژنئ چې ستا هم څه نظریې شته او که نشته ټول عمر د بل د نظریو غلامي ولې د هغوی د اولادو غلامي ولې د هغوی د اولادو د اولادو غلامي ولې زما شعور چرته دی زما نظریه چرته ده زما چې کوم دی نو عقل چرته دی زما دوراندیشي چرته ده زما ایمان او جذبه چرته ده زما وینا چرته ده آیا دغه حق وینا ده چې د خپل د لیډر په غولم پردا چوا د هغه په خوم پردا چوا که هغه غولي بولي کا دا خو نظریه نشو دا غلامي ده د دې غلامۍ نه نجات پکار درو لږ د شعور دغه واخلئ بس کینو په دې تورو سپینو شنو او اسماني او په دې رنګ برنګونو جنډو پسې نور تک پرېږدئ ځان پېژنئ او خپل کور خپل بچي پېژنئ دومره خواري مو د خپل مزدورۍ سره کولی نو خپلو بچو دپاره به د بقا لاره جوړه کړئ ډېره مننه که په چا باندې زما دا خبره بدې لګېدلي معذرت کوم زه مجبور یم ما د خپل د زړه وینا کړې ده